नंबर ए د شوي کلیوالو څنګه چې په دې نوٹ کې اصلي او دیسی شته، څنګه چې په دې ګوړه کې اصلي او دیسی شته، څنګه چې ټماټرو کې خو خراب شته، څنګه چې ستا کپړه کې خو خراب شته، داسې د دین متعلق زما رب ډېر مخکې فرمایلیو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اے امیانو صرف په میله کې ګوړې والا ته بد مګوره، صرف 2 نمبر نوټونو کې تجربه مه حاصله وه، د دین په نوم ډېر د منطق او فلسفې والا، ډېر د غټو پټکو والا، ډېر د غټو القاباتو والا، ډېر د غټو کتابونو والا، ډېر د وسیع مطالعو والا لا یاکلون اموال الناس بالباطل، د خلکو مالونو دپاره دین استعمالوي، ویصدون عن سبیل الله، خلق د حق نه اړوي. نو چې څنګه د میله کې د ګوړې غل پیژنو، د دین دا غل به پیژنو که نه به پیژنو؟ د دین غل هغه دی چې هغه څه وایي چې نه الله ویلي دي، نه رسول الله ویلي دي او نه سلف ویلي دي. دا یې لنډه خبره شوه. موږ وایو دین هغه دی چې الله او رسول الله ویلي دي او سلفو فهم کړی دی. بس د چا تنظیم، د چا پارټي، د چا شیخ، د چا شخصیات دا قابل قدر کیدی شي، خو واجب الاتباع نشي کیدی. واجب الاتباع شخصیت چې دی هغه الله دی او پس مکه محمد رسول الله دی. قرآن او حدیث به د هر چا نه اوچت ګڼو که نه به ګڼو؟ د هر سړي د رای نه او د تنظیم او د پارټۍ نه به د قرآن او د حدیث ته په اوچت نظر ګورو که نه به ګورو؟